د خور نظم به راته ووایم. ارشاد ارشاد. خپلې خور به په زانګو کې زانګولم، ټوله ورځ به یې په غېږ کې ګرځولم، چې په ځمکه به مې خاورې کړلې خولې ته، دې به زر لاس کو دې خپلې لوپټې ته راوچت به یې کړم، زر د خاورو به یې خوله کړه راله پاکه، راوچت به یې کړم د خاورو د خوراکه، په تادۍ به یې بهر کړم دروازې ته، یو زنځیر و زمونږ ځوړند دروازې ته. د زنځیر په شړنګهار به یې قلار کړم، صحت پس به یې خبرو ته تیار کړم. ډېر ښکلي. ګرځولم به یې ټوله ورځ یوازې، ما به ناڅاپه راپرېښودې متیازې، په متیازو به مې سخاور له جامې کړې، رونو خویندو له سپېره د مخ ګونې کړې. بلال جانه جی چې به ستړې شوه نو را به یې وړم کور ته، په ماښام به یې حواله کړم خپلې مور ته، چې به لږه غونتې دا خواره دمه شوه، زما مور به ورته ناڅاپه غوسه شوه. جنۍ پاسه د ماښام تنور لمبه که، چې تنور تود شي بیا ټول څاروي اوبه که، غرمني لوښي هم سخا په سخا پراته دي، د کوهي په غاړه ټول خواره واره دي. زما خور به دغه ټول لوښي کنګال کړه، پس د دې به یې په کچن کې سنبال کړه، بیا به راله په اودو به یې زه ښکل کړم، مشغولاله به راویښې په چل ول کړم. په خدمت د دغه خور به لویېدمه، چې زلمی یې کړم هله شوه بېغمه، زلمیتوب و د ځوانۍ په ما دورانو، بیا زما د خور زما واده ارمان. اخر ماله یې ډولۍ راوړله کور ته، بیا خیالونه مې بدل شو دغې خور ته، په هوا شوم چې مې ښځه ولیدله، د هغې په سر دا خور به مې وهله. دغه خور یو ورځې ما ته راګویا شوه، د سوالګرې په شان ما ته په ژړا شوه، زما تا سره یې پلار خو مې بیمار دی، هم شلېدلې لوپټه هم مې پیزار دی، چې ورندار له مې جامې راوړې ایروره، ماله هم چرته ارزانه جوړه ګوره، زما ښځه ورته سره شوه د غوسې نه، ورته وایي په قلاره باندې کښېنه، یې په کور کې راته ناسته تر قیامته، رور په تا به وي تر کمې ملامته. غریب نولې شوه دا خور مې په ژړا شوه، زما ښځې ته په دا رنګه ګویا شوه، دا وړوکی و چې ما قلارولو، ټوله ورځ به مې په ټوټه ګرځولو، اوس چې ته رالې نو زه لاړم پردی شوم، په خدمت کې د دې رور لاړم بوډۍ شوم. په اسلام کې رور د خور وي حصهداره، وي پوره د پلار په ګټه کې حقداره. خدایه څنګه پښتونولي څنګه اسلام دی، دا د خور سره د رور څنګه نظام دی، چې واده وکړي او سپکه ورته خور شي، ای عجزه په بلا دې داسې رور شي، ای عجزه په بلا دې داسې رور شي.